ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ دریم نمبر آیات پہلا سپارہ او دویم سورت. پدی آیات کریمہ کی دا کامل مومنانو دری صفتون بیانیگی. یو صفت دا چی دا با ایمان بالغیب لری، اغا خبری چی دا دوی پا عقل کے ظاہرن نرازی او دوی پا حواس و سرنشی معلوم ہولے، خو اللہ او دا اللہ رسول اغا خبر دوی تا ورکڑے دے، دا دوی پا اللہ او دا اللہ پا رسول باندے کامل یقین دے، او پا آغا سیزنو او پا آغا خبرو باندے ہم یقین لری، دیتوی ایمان بالغیب. او یا ایمان بالغیب تو لکی ایمان بالقلب، د زړه دا یقین دی چې دا کومې خبرې د اسلام دی او شریعت دی او اسلام د دې د زړه نه تصدیق کو. او دویم عمل دی ویقیمون الصلاة، د مونځ پابندي کوي، رعایت کوي. او دریم ومما رزقناهم ينفقون، د نورو خلکو سره ښېګڼه کوي. خلاصه د خبرې ده چې د مؤمن درې صفتونه دي. یو د عقیده مضبوطی، دویم دا د حقوق الله خیال ساتي، او دریم دا چې د حقوق العباد خیال ساتي. دا د کامل مؤمن نښه ده. اول صفت کې درته درې څلور ورځې تقریبا بیان شوی. ایمان څه ته وایي، د ایمان فواید څه دي، ایمان بالغیب څه ته وایي، دا تاسو ته بیان شو. نن تاسو ته ایمان بالغیب مختصر خلاصہ او د ایمان بالغیب فضیلت درته بیانېږي، او ایمانی خبرو باندې یو دوا واقعات بیانېږي. مسلمان وی هم دیتا چې داغه ایمان بالغیب وی. او ایمان بالغیب مثال داسې دی لکه یو ډاکټر تا ته وی چې ستا فلانی بیماری ده، او تا هغه بیماری تا نه پیژنې، د هغې دوایي نه پیژنې، د هغې حقیقت نه پیژنې، خو د ډاکټر په ویلو سره ته هغه علاج هم کې او د هغه خبر هم منې، او هغه له د دې په مقابله کې اجرت هم ورکې، فیس هم ورکې، او د هغه شکریه هم ادا کې. اوس که یو انسان په هره بیماری باندې ځان پوهول غواړي چې نه جي په دې بیماری به ما پوهې، او چې تر څو پورې د زه پې نیم پوهې کړی نو زه دوایي نه خورم، بیا به په دې دوایي ما پوهې چې دا دوایي د څه شي نه جوړېږي او دې کې کوم کوم شیزونه دي، او د هغې نه پس به مې د دې په حکمتونو هم پوهې چې د دې دپاره دا دوایي ولې د فلاني دوایي ولې نه ده. ابا ورور تا ته مې 10 ګزه سلامي، او ته خو پوره یونیورسټي دې دپاره غټې غټې یونیورسټیانې جوړي چې دومره دې شوق دی نو راشه یونیورسټۍ کې داخله واله او ځان په دې پوه کا. داسې د لیکچرو دپاره ما کلینیک نه دی جوړ کړی، او که دا زه تا ته شروع کړم نو ته به دې بیمارۍ مړ کړی ته علاج کې که ته په دې باندې ځان پوهې. په دې خو 10 کاله کې به زه تا پوهیوم، بیا به تا ته ډګري میلاویږي، بیا به 10م تعلیم کې، بیا به د هغې نه پس سپیشلایزیشن تعلیم کې، بیا به پریکټس کې. نو چې په دو قصو وایو تا سره خو ټوله یو هفته ده، یو هفته کې به بل جهان ته دې تشکیل شوی. نو اوس د خو هغه خپله که ځان پوهې او که نه. زمونږ دغه هوښیار سړی څه وي، وایي ډاکټر صاحب زه په ډېرو قصو نه پوهېږم، زما کومه بیماري ده، او چې هره بیماري مې ما ته علاج وښایه چې زه پرې ځان علاج وکړم، چې سر تر زه نه مې علاج شروع شي. نو مونږ ته هغه غیب انسان ته دغه دپاره دغه غیب دی چې دا پې نه پوهېږي. او ډاکټر علاج شروع کی، الله دله شفا ورکی، صحت ورکی. دغه رنګې الله رسول مونږ ته چې کوم دی ویلي دي قبر شته، حشر شته،
په قبر کې لوی لوی ماران لړمانان دي چې یو ټک انسان لور کې اویا لاس ځمکه کې دننه کېږي او قبر تاسو د خاورې یو ډیرې مه ګڼئ دا د جهنم کنده ده یا د جنت باغیچه ده او په دې کې د جنت اواګانې راځي او په دې کې د دوزخ دروازه کولاویږي په دې کې د جنت دروازه کولاویږي زمونږ په دې ټولو خبرو باندې ایمان دی شکی انسان سوی مړه دې خاورو کې جنت کم دی او په دې خاورو کې دوزخ کم دي نه راغلی او موږ خو ډېر قبرونه راکولاو کړي نه موږ پکې جنت لیدلی نه موږ پکې دوزخ لیدلی او په دې ځینو کې د اواګانې په کومه راځي او دا بل مړی چې خواته پروت دی دا دوزخي دی نو دې جنتي ته په کومه هوا راځي دا شکوک و شبهات والا خبرې دي نو دې ته به ایمان بالغیب ستا کمزوری دی د غیبو ایمان دې نشته او دا شان دین شریعت تا ته وایي پل صراط دی او پل صراط چې کوم دی که حد موسی هغه د چاړه نه تیز دی او که شعرته د ویښته په شان دی او دا ټول انسان وان منکم الا واردها هر انسان به په دې باندې پورې وځي په دې باندې به تیریږي په دې باندې چلن کوي زمونږ وایو په دې باندې زمونږ ایمان دی چې دا ټول خلک په پل صراط باندې څنګه ځي شکی انسان وایي فلسفي انسان وایي یاره د دومره نری چې کم دی نو دا ټول خلک به پکې څنګه ځي او دا به ماتیږي نه او دا قدم به پکې څنګه ږدي دا د الله کار اوس ساینس او ټیکنالوژي ترقي وکړه د خلکو ذهن کې دا خبرې راغلې وروره ته به په ترمامیټر کې رئیس آرئ او دا ګرمي چې کوم دی په وړو کې شان شیشه کې ګرمي معلومیږي اوس خلکو ته پته ولګي دا او په وړو کې شان موبایل کې تا ته امریکا دلته نه ښکاري امریکا څومره غټه ده ښار په وړو کې موبایل کې تا ته ښکاري یکدم هغه کیچ کېږي یکدم هغه ښکاري نو سوچ کوه چې یو انسان په دومره وړو کې سیس کې ټوله دنیا معلومولی شي نو الله سره په دې نري نري څیزونو کې څومره کائنات جمع کولی شي نو د دې وجې نه عزتمندو ایمان بالغیب معتبر دی او د میزان تله به لګېږي زموږ په دې ایمان دی نیکي به په هغې باندې چک کېږي اوس خلک وایي لکه مونځونه خو ښکاري نه نو دا مونځه به څنګه تلې روژه خو ښکاري نه نو روژه به میزان کې څنګه تلې شکي سړی دا وایي مونږ وایو اوس دلته داسې شیشې راغلي چې انسان ورته مخامخ شي هغه شیشې معلوم کړي جب کې نسوار پراته دي او په دې بل جب کې سرګټ پراته دي او په دې کې چې کوم دی په دې بیگ کې کاشوغه پراته ده زه تلم حج ته نو مونږ ځان سره مولیان بریتونو دپاره قینچي وایي لاندې بیگ کې قینچي پراته ده مونږ سیټ ته ایښي وو دا کوم ځای نه ماشینې معلوموي نو چې یو انسان داسې کولی شي او داسې څیزونه انسان ته شیشه ور مخامخ کي او سیس پې کېږي اوازونه شروع کړي ویل که سړی خطرناک دی نسوار دی ورسره نو بهرحال نو الله رب العزت چې دا ټول کائنات دا ټول قدرتونه د اسماني بغیر ستنو ودرولی نو هغه کوم کوم مشینونه جوړولی شي هغه سره دا میزان تله داسې مشین دی بس چې تو ور مخامخ شي سکرین به دې کي معلوم به دې کي وایي دومره منځونه دي او دومره زکاتونه دي او دومره چې کوم دي زکاتونه ورکړي دي خو نیت یې خراب او څیز یې خراب کړی دی واپس هر څه هغه مشین معلوموي میزان داسې وایي چې یو جدید مشین دی انسان به معلومولی شي نو زمونږ په دې باندې ایمان دی که مشین وي او که نه زمونږ ذهن کې راځي او که نه چې کله الله باندې موږ ایمان راوړو د هغه په ټولو مغیباتو باندې زمونږ ایمان شو چې الله هر څه کولی شي نو دې ته وایي یؤمنون بالغیب متقی او کامل بنده هغه دی چې په الله باندې په غیبو باندې ایمان راوړي بغیر د لیدلو ایمان راوړي دې ته مؤمن وایي او که دا نه وي نو مؤمن نه دی شکوک و شبهات درته مخکې ویلو ایمان کې کمزوري الله نه برداشت کوي د مونځ کمزوري الله کله برداشت کی منی ستا مون کمزوری وي زه ثواب ولا ورکړه او دا شان روژه ده تا ته پته نه وي یو کار دنه شوی دی وایي زه نسیان تې شوی خیر دی په مړه خېټه دې روټۍ وخوړه او روژه دی ده ښه مزېدار اډرخي وباسئ او اډرخي کې الله دله بیا هم ثواب درکوي وایي زه سړی پوی نه نو په غلطۍ کې روټۍ وخوړه فرض روژه ده
حالانکه روزه وی دي ته چې خوراک سکاک پکې نه تا پکې ښه ځان ټامبه کو او خو دې ځان ډک کو الله تعالی بیا مثال درکوي زه غلطۍ کوم شو خیر دی ایمان کې دا نشته چې غلطۍ کې مې د کفر خبره وکړه نه د یو څیز کې به دا ریډ زون دی هغه علاقه ده چې دلته څنګه داخليږي تا ته سور سایرن بجاویږي پام کوه دې کې قدم کې نه دی خیال کوه دلته غلطیونه کې غلطی دی وکړو نو بس کافر شوی بیا به ایمان تازه کې بیا به نکاح تازه کې دا هغه خاص علاقه ده محتاط علاقه ده هر یو سړی بدلتا چون چې چونان چې او دارنګ چې کوم دي خیالات تصورات او شکوک او شبهات دلته نه چې دی الله منی کړ او دا الله حق دی الله کائنات ته دا ویل شي چې یو مسله کې زه رعایت نکوم نورو مسلو کې گزاره کوم یو کې مسله کې نکوم من خپل کور یو مرله کور دی پاره کې ته ملکی کې ستاسو کور مخې ته چې څوک تیر شي نیغ نیغ کېږي کیمرې راغسته او بیا خیال کوه ګوره زمون کور ته داسې ونه کی نو الله رب العزت چې دا ټول کائنات پیدا کړي ولې هغه لارې سي ویلې چې د یو څیز کې به گزاره کوي او دې کې به خیال ساتي ستاسو کور سامان استا سپلی چې بچي په هو کې پاغه باندې بدمعشانه کوي ځان نه پلار جوړ کړي رستا دي کې سکار دي خپل بچی ته غوسه کوي نو دا غره الله رب العزت خپل بندګانو ته غوسه کوي شي ستا ملک دې په خپل ملک والا باندې څومره زیاتې راولي ګرانی په راولي سختی په راولي ټیکسونه په لګي کارونه په کې نو الله ویل چې یو خبره کې ودا لازمي معنی نو څه چلو شو دا تاسو ذهن کې د عقلي مثالونو سره خبره راغله بعضی کسان ذهن کې وسوسې راشي الله تاسو ملایوي په عذاب باندې نو تا تاسو ملایوي ظالم کته د الله د یو خبرو مانی تا باندې تندر را ورځيږي چې ته الله یو دی ولې نه مانی چې الله یو دی دا تاسو کې چې الله مال عذاب راکې ولې راکې نو تا خبر ولې چې دا ټول کائنات الله پیدا کړی دی او ته د الله نه مانی ته ولې دومره ناشکر نو یؤمنون بالغیب الله و زما بندگانو کې اصل بندگان اغدی د مسلمان ویلو قابل اغدی د انسان ویلو قابل اغ انسان دے یؤمنون بالغیب چې د زړه په ما باندې یقین او اعتماد کوي د زړه بندے کے مجھ پہ ایمان رکھتے ہیں اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں کرتے اپنے دل و دماغ پر بھروسہ اعتماد نہیں کرتے اگر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ اور رسول کی بات پر اعتماد کرتے ہیں دقا مومن دے اور شکم انسان اخوا دیکھوا کر نجی زبا ریسرچ کو ما زبا سوچ کو ما دا ریسرچو نزین ندی من اعتمد على عقل فقد اختلا جو لوگ صرف اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہیں ان کی مت ماری جاتی ہے عقل خرابی ومن اعتمد على مال فقد قلا جو لوگ صرف مال پر اعتماد کرتے ہیں ان کا مال ہلاک ہو جاتا ہے ومن اعتمد على علم فقد ضل جو لوگ صرف اور صرف اپنی علم پر اپنی معلومات پر اعتماد کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں ومن اعتمد على اللہ جو لوگ صرف اور صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں فلا قلا ولا ضل ولا اختلا جو لوگ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں ان کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا ان کا مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا ان کا علم کبھی ان کو گمراہ نہیں کرے گا دیتا ایمان ہوئی چکم انسان پاللہ کئی دبن مال کمیگی او نبی ایمان کمیگی او نبی عقل خرابیگی او نبی دا علم دا گمراہ کئی د دنیا په یو ماشین باندې ست اعتماد شته چې دا ټول کائنات چې عجیبه ماشین پیدا کړي پاغه د اعتماد نشته
د دنیا د کافرانو ته وګورئ کنه دا ټول غله دي غله د دې مثال د غله دی الله نور پیدا کړی د نور نه فائدې علي کنه علي ته کې دا فائدہ ده انرژي دا فلانه کی سپوږمۍ الله پیدا کړی ټول دنیا خلق ته فائدہ علي کنه علي خو دوی غله دي د غلو غلا کوي د دینه د الله د سيزونو نه فائدې علي والله نه من نو دې مثال غل شو کنه یو سړی د چا احسان نه مني یو سړی سره خو کی او دا احسان نه مني دي ته خلک وي نمک حرام जिस ताली में करता है उसमें छेद करता है चपकम ताली की खुरी पाई के खपक दी दा अल्लाह कायनात की उसी की फायदत अली और बेमल्ला न मानी दस जीशु जब सुमरा उस बद खपल ईमान خوان در की अल्लाह शुक्र दे जी ईमानदार आयु बीमान सड़े हो जगह दे जलील इंसानी नमक हराम इंसानी हड हराम इंसानी چې کوم انسان الله نه مني او د الله نعمتونه او دین او شریعت نه مني اسلام نه باري نو دی وجن الله قرآن کې اول یؤمنون بالغیب میرے بندو مجھ پر بندے کے ایمان لاؤگے بندے کے ایمان د پویو مجنونان یې سره نا بغیر د پویونه چې ما ته ملاوي کې او کني ملاوي ځان الله منم دا ډېره لویه خبره ده هریڅ انسان او چې تا نه واقف شي چې ته قیمتي او تاسو دوستانه کوي خلک وي داسې د لالچي بچی دی اوس ورته پته ولګېده چې زه دې او چې بغیر د لالچ نه تا سره مینه کوي محبت کوي خلک وي زما پلانې ملګری دی هر ټیم ما سره کوي نو کافران چې کوم دي الله وی اسمان ته وګورئ هغه جوم کتل دې کې دا فائدہ ده دا فائدہ ده وی ظالم ده د دې لپاره وي په زمانه متاثر شه په ما ایمان راوړه نو مولانا ادریس کاندې رحمت الله علیه فرمایل چې دا کافران چې کوم دي الله نه مني نو دوی هم دې شیزونو ته ګوري او مسلمان هم ګوري مسلمان هم ته فائدہ لري کافر هم ته فائدہ لري نو هغه ولې نه مسلمانۍ نو هغه ډېره عجیبه خبره کړه وی کافر لوگ کیوں مسلمان نہیں ہوتے مومن مسلمان ہو جاتا ہے حالانکہ دونوں آسمان کو دیکھتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں نباتات چرند پرند کو دیکھتے ہیں وی بولے مسلمانی وی ایک سارقانہ نظر ہوتی ہے ایک عاشقانہ نظر ہوتی ہے یو دغلو نظری او بل د عاشقانو نظری او وی ګوري دي نورتا او چې زمون پکې څه فائدہ ده نو دا دغلو نظری چې سړی دې ته ګوري او مسلمان ورته د عشق په نظر ګوري زما رب سمره حسینی چې دومره عجیبه ستوري پیدا کړی دي نو دا د عشق نظر دی خپل الله سره محبت او دا وی د غلو نظر دی وی دا نور موږ ته دا فایده راکړي او چې دا موږ ته انرژي ورکړي او دا چې موږ ته فلانه شی ورکړي او دا فلانه ورکړي علم غیب فضیلت علم غیب د ایمان بالغیب څه فضیلت ده په غیب باندې ایمان راوړي انسان یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی اے زما صحابه اکثر تاسو تپوس کوي ز جواب در کوما نن زه یو سوال کوم تاسو به جواب را کوي زمنګ نه اعلی ځکه اغوی ناستو زمنګ نه اعلی خلق پیغمبر پاک سره ناشتي سوال کون کے ہم اعلی جواب ور کون کی ہم اعلی سوال سو صحابہ کرام تا نبی علیہ السلام فرمائی اے زما صحابو مالا جواب را کئی ای المؤمنین آجب الیکم ایمانا میرے صحابہ مجھے بتاؤ ایمان کے اعتبار سے عجیب ایمان والے لوگ کون ہیں عجیب ایمانداری سوک دی دچا ایمان ډیر عجیب دی صحابہ کرام بازو عرض کرو الملائکہ جی ملائکو ایمان ډیر عجیب دے سردار دو جہان فرمائی نا نا ملائکی بولی ایمان نروڑی اغیخو اللہ سردی خور سے لیدلی جنت دوزخ اللہ بکی ننور پاکی سپاتی شو
اخو ایمان بالغیب نشو مخامخ په مخامخ الله یې لیدلی دی نو اوس به ولې ایمان نه راوړي بیا وی ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا بیا سوچو کئی د چا ایمان ډیر عجیب دی صحابه کرام عرض وکړو الانبیاء پیغمبروں اللہ کے رسولوں کا ایمان بڑا عجیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پیغمبر کیوں ایمان نہیں لائیں گے ان کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے وہی آتی ہے وہی راضی اللہ طرفنا نوغی با ایمان ولی نروڑی او بعض پیغمبران اللہ سر خبری کری وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا آدم علیہ السلام صلی اللہ خبر جی وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ اے میرے پیغمبر آدم تو اور تیری بیوی جنت میں داخل ہو ہم نے کہا اللہ فرماتے مجھے پیغمبران ایمان اعلیٰ دے عجیبہ ہونا دے اوی سر وہی راضی معجزات والا اللہ ورکڑی دو خودے پرشتہ راضی اگی سر خبر اتنی کئی دا اللہ استاذ راضی اے صحابہ پھر سوچو ایک بار پھر سوچو کس کا ایمان عجیب ہے صحابہ نے عرض کیا ہمارا ایمان وجی زمان دا صحابہ ایمان دیر عجیب ہے نبی اسلام نے تاسو ولی بتاسو ایمان دراوڑی تاسو سر خود طول نلوی معجزہ محمد رسول اللہ دے نور سے وارے سردار دو جہانم لیدرے دے نو اس پر ایمان دراوڑی عجیبہ حدیث تے مشکات شریف حدیث تے نور کتابونوں کے مشتا نبی علیہ السلام تو یا رسول اللہ دنیا کے غبتہ قدری قسم خلق دی عجیبہ وڈیر آلہ انبیاء ملیکی صحابہ تب اقبل دا صحابہ صفتو نہ کہے چیز اسمان ستوری دی نو چیز دی ایمان عجیبہ نشو نو پاتے پاکی سوک دی وی واو رہے اے میرے صحابہ سن لو الذین یجدون صحفا ویؤمنون بہا اے میرے صحابہ میری ان امتیوں کا ایمان بڑا عجیب ہے جنہوں نے ملائکہ کو نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے انبیاء کرام کو نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے صحابہ کرام کو نہیں دیکھا ہوگا جنہوں نے سفید کاغذ اور اس کی لکھائی دیکھی ہوگی اور اس پر ایمان لائے گی زما اغا امتیان دیر عجیب دی فرشتی پیغمبران صحابہ کرام اسی نے دری صرف لکلی دی دا اللہ دا قرآن او پاغی ایمان روڑے دے یہ تا دیر عجیب ایمان دار دی نبی السلام دا صرف کاغذوں نے بھی دی با پی ایمان مستر قرآن دی سمرہ عظیم کتاب دے خود کاغذ پا شکل کے دے وی پا کاغذوں نے بھی ایمان روڑی تاسی عجیب خلق دی الحمدللہ کم پیغمبر چے صحابہ پستر گلی دلے پاغی ایمان دے منگ بغیر دلی دلو نا پاغی باندی ایمان دے سمر خوش نصیب ہے خدا اخ وقت کے پیغمبر ویلو زمان آغی امتیان دیر عجیب دی ور صحابہ تا زمان صفتو نا گئی وجہ داری چے زمان ایمان بالغیب دیر دے منگ سنی دی دریس نور دا دی مطلب داری چے صحابہ نا زمان ایمان مضبوط تے دلتا بدا قدم لرے دا صحابہ ایمان اخد غرون نلوی ایمان نبی علیہ السلام فرمائی قسم دے کتا سد احد برابر خرچ ورکی او زمان صحابی یو چٹا کئی خرچ چکڑی دا اغیت نرسی صحابہ خو صحابہ دی خو زمان گا استاذ دا شوق دا پار نبی علیہ السلام زمان ایمان کی صرف عجیبہ والے دیر دے نور درجه دا پیغمبرانو دا ملائکو دا ویو چاہتا دا باقیدہ لرئی دا مسئلہ و مزان پوئے نو دی وجہ نبی علیہ السلام سمرہ صفت بیان نو الحمدللہ دا فتنو فساد پو وقیو خو ایمانم پا اللہ بادشتا یو بالحدیث کی نبی علیہ السلام فرمائی توبا لمن رآنی و آمن بی وَتُوبَا 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي اے صحابہ وورے
خوشخبری دا هغه انسان د پاره چې زیلی دلې مو په ما ایمان راوړي. لکه صحابه ته تاسو ډیر خوشخبری دا تاسو ډیر خوشبخت قوم خو به وی واوري توبا ثم توبا ثم توبا ثم توبا ثم توبا ثم توبا ثم توبا. وزل نبی علیہ السلام فرمائل خوشخبری دا خوشخبری دا خوشخبری دا خوشخبری دا. وزل نبی علیہ السلام فرمائل دا اگا انسان دا پارا لم یرانی و آمن بی چیزیلی دلیم نیمو پما باندی ایمان راوڑی. پیغمبر نوم بارکی وزل بیلے خوشخبری دا دماغا امتیانو دا پارا. بعضی کسان ہوئی تو زد پیغمبر با دور ویسا بدا سی تسمار خان وی ما بدا کڑے ودا بے کڑے اس بم دینے وی کڑے گیدی سی آغورزو کی ابو جہل ذرا والا آدھوے. بس بدی ایمان شکر ہو باسا اور دخپل ایمان کوشش کوا سماوے کمزوری سے بکی راجی آغا پاکے سماوا. بس در زڑی خلیسی مکواو کہ مادا کڑے اس دے دا گز او دا میدان رمک شکوا سمر دین کے خودی اعتبار سر خوشخبری دا زمین دا پارا چې پیغمبر نه دی دل پیغمبر زمون تذکره الته د مدینی په جمعهتونو کې کړی دي او د حرم په جمعهتونو کې زمون تذکره کړی دي. نو ایمان بالغیب ډیر لوی سیز دی عزت مندو. الله رب العزت موږ او تاسو ته په ایمان قدر را نصیب کړي. یوسف نبی علیہ السلام صحابت وي انکم فی زمان من عمل منکم بعشر ما امر به هلك. اے صحابہ کرام وورئی لس حصی دین دے پدی لس حصوں کی کہ یو عیسیٰ تاسو پر غستا یو عشر وئی کہ لس عیسیٰ عشر عیسیٰ تاسو پر غستا ہلاک بشئی. لس حصی دین دے لس وانا حصی وکاوئی صحابہ کرام توئی. ثم یأتی زمانن اے صحابہ کرام وورئی رستب زمان امت راجی من عمل منهم بعشر ما امر به نجا. بعد میں امت آئے گی 10 حصے دین میں اگر ایک حصے پر عمل کرے گی اللہ ان کو نجات دے گا. رستنی خلقوں کا پلے سیسو کی یوں ہی سمو پڑھو بس نجات دے زمین دا پارا ثانی رہتا ہے. نبی السلام وقت کے صحابہ سمر سختی تیری کری تھی صرف دا ایمان دا پارا دا اوی با بدن مانے بس کروٹے کی غستل کیے دے صرف دا ایمان دا پارا او عزت مندو پر تودو شگو بار احکل کیے دا دا طول میں شروع واقعہ دیتا سویل پملا کی کندش ہوئی صرف دا ایمان دا پارا خپل وطن تے پادش دا حبیب او دا پیغمبر وطن تے پادش ہو. نن رو را زمان دلتا نا چکم دی بس ٹکٹ والا ہو جاس کے کینا شخ لاشا دا حبیب وطن تا سمرا سانی دا او اویر تعالی خوش آمدید کی او دا لوی لوی بلڈنگونو کی بوسی کی دا سوچو کہ صحابہ سمرا سخت تیرا کرے. نو بارحال عزت مندو مضبوط ایمان پکار دے او قوی ایمان پکار دے. کلی دا ایمان نموراد دانوی عزت مندو چې د کوم انسان ایمان مضبوطی دا هغه به اعمال هم به مضبوطی او ایمان مضبوطیږي چې په الله باندې انسان مکمل اعتمادي او دا عزتمندو کله ده علم سره پټکی سره ګیری سره بعض وخت دې شیزون سره تعلق د دیني دا دنه یو کیفیت ده چې انسان کې موجود دی الله یره د الله خوف په الله اعتماد نو کله پډمانو کې لوی ایماندار را پیدا شي. تنوی سے یو واقعہ لیکل دا چې په هندوستان کې سندیالا یو خار دی سندیالا وی په هغه کې د قحط شان صورت جوړ شو باران نه کېدو خشکسالی شو باران نه کېدو مولیانو عالمانو قاریانو خو خلکو دعاګانې کولې او د استسقا منځونه کول د باران خپل مونځي مونږ نه کېدو. نو د هغه ځای چې کومې ډمانې وې طوایف یو ځل هغه علما وله راغلي او هغې ویل چې دا باران زمونږ د وجې نه بند دی مونږ ته پته ده ځکه مونږ توبه نه کوو د ګډا نه نڅا نه او د باجو نه او د سرنا نه د دې ځایونو نه مونږ توبه نه کوو. نن مونږ توبه کوو مونږ له یو ځای داسې جوړ کړئ چې د خلکو پکې تګ راتګ نه وي مونږ هلته الله ته توبه وباسو مونږ راوځو میدان ته
ټول خلک چا ویل مړه او ډمان دي، چا ویل دوی ته ګوره، خرو ته ګوره او د سارا شپو ته ګوره. زموږ خلکو ځل متلې شروع کړي، اور یہ منہ اور مسور کی دال، او د خولې ته ګوره د مسورو دالو ته ګوره، او ډمان به مصلح د دین کوي، او د ډمان به ملا دعاګانې قبلیږي. هغه ویل موږ دعا کوو. زه ولې باډ جوړ کړی شو، هلته هغه طوایف یې جینکۍ رالې، ګډېدونکې ډانسرې، ګلوکارې، اداکارې ښځې رالې، او هغوی هلته یو 2 رکعته مونځ استسقا وکړو. د استسقا مونځ یې چې وکړلو، او په مونځ کې الله ته توبه وویسته. وایي د سلام یې نو ګرځولی، د هغې نه مخکې الله رب العزت باران وکړو. د هغه ډمانو په الله دومره اعتماد او دومره یقین چې د خو خلکو دعاګانې الله قبول نه کړي، زموږ دعاګانې به الله قبلوي. نو الله ورته پاکه یو سجده کې هدایت هم وکړو، او الله پاکه یو سجده کې چې کوم دی باران هم وکړو. دیو جن ساغر وایي आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में, आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं. चावर दिल तो अल्लाह ने दिया कोई जमा बेला दिदा. सागर यो मशहूर शायर है, आखिर की चर्ची से गड़बड़ू खो जमा इज्जत मंद दा दसरत ताल्लुक द अल्लाह सरे गुनाह न दरचा ने की सो चर्च की सो पाउडर्स की सो कीना की सो बुग़्ज़ की सो गिरा खरई सो यो सो बल सो तकब्बुर कई सो को उजब कई नवे जब की गुनाहगार है. खो नूर अल्लाह सर जमा ताल्लुक दे. आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में, कौन कहता है कि सागर को खुदा याद नहीं. ठीक तरह से चर्सी में चर्स कम دا الله باندې مې ګورې عقیده مضبوطه ده، او الله سره مې تعلق شته. چېرته زما د چرسو د وجې نه دا ونه وي چې دا سړی کافر شوی دی، د با سړي تعلق دومره برابري. دا شان تانوي صاحب یو واقع لیکلی، یو رئیس یو مالداره سړی و، د هغه الله باندې دومره اعتماد و چې هغه به کله بیمار شو هغه به علاج نه کوو، دوی به نه خوړله، الله به ټیک کوو، بغیر د دوی نه به الله دا ټیک کوو. دا توکل بار یو سړی نه کوي. من عالم اسباب کیو، من با عام روټین سره چلیو. دا چې چا کامل ایمان یقیني هغوی داسې کولی شي، او توکل کامل. نو هغه به چې کله بیمار شو، وایي ډاکټر به راوغوښتو. ډاکټر ته ویل چې زما څه بیماري ده؟ هغه ویل فلاني بیماري ده. کومه دوی ده؟ دوی ولیکه. هغه ویل دا دوی ده. بیا به نوکر ته ویل چې ورشه دا دوی بازار کې تپوس وکړه. هغه به لاړ، خو راوړی ما خو د 100 روپو دوی ده، واپس راشه. هغه به لاړې، بیمار وي 25 روپو دوی ده، 25 روپۍ. هغه وخت کې 25 روپۍ به ډېرې زیاتې وي. دا یو کال څه د پاسه نه مخکې واقعات تانوي صاحب بیان کړی. نو 25 روپۍ به ملازم له ورکړئ، وایي ورشه دا په خلکو کې صدقه کړه. چې کوم الله په دې دوی کې اثر کېږي، هغه الله په صدقه کې د هغې نه زیات اثر خیر دی. وی چې هغه څومره نسخه به و د هغې به څومره قیمت و غریبانانو کې به یې وویشلو، تقسیم به یې کو، الله رب العزت به په دې عمل باندې هغه له صحت ورکولو. د بعضې سړي ایمان مضبوطي، یقیني مضبوطي. نو بهرحال دې وجه نه الله رب العزت دلته د ایمان خبره کړې چې متقي څه ته وایي، الذین یؤمنون بالغیب. الله وایي متقي هغه انسان دی چې بندے کې بغیر د لیدلو نه په ما باندې ایمان دی. الله دې زموږ ایمان بالغیب نصیب کړي.